بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا خبر معلومه ده چې عمران خان په یو موقع باندې په جلسه کې خط راویستو چې امریکې دا خط راغلی دی ماته، او امریکا چې کوم دی زما حکومت غورځول غواړي او زما حکومت غورځوي، او چې کله حکومت ختم شو نو بیا دا خبره کوله چې امریکې زما حکومت غورځولو. بیا په مختلف ځګونو باندې لیکل وکړه چې کیا هم کوئی غلامې، خو نن هغه خط هم دروغجن ثابت شو. په هغه وخت کې دا دروغجن ثابت و، خو نن چې کوم د دنیا ته نور ښکاره شو چې دغه خط هم جعلي و، دا خط هم دروغجن و، دا خلک هم دروغجن و. ځکه چې عمران خان اوس څه ویلي دي، زما حکومت امریکې نه دی غورځولی، او په هغه وخت کې څه زما حکومت امریکې غورځولو، دغه جعلي خط یې خلکو ته راویستلی و. او بیا شجاع الملک صاحب هم څه وایي چې د دې نه بله غټه خبره کیدی شي چې وزیر اعظم د خلکو مخې ته د امریکې خط راوباسي. دا اوس چې عمران خان دا د چا خط ښیي او دا چاته چې خپې اړامې کړې دی، یهودیانو ته خپې اړامې کړي دي که نه، نو بس دی که نه، زما به تر قیامته پورې به بس دی به پې ځان وجني. لکه د امریکې خط اوسه پورې چې ته وزیر اعظم خولی شي په جلسه کې چې دی خط را لېږلی دی یا داسې وي، بې او دسه څوک په پاکستان کې د امریکې نوم اخلي. نو نن دی هغه وزیر اعظم چېرته لاړو چې نن وایي امریکې زما حکومت نه دی غورځولی؟ نو په هغه وخت کې چې تا دا خبرې کولې ولې ته اوده وې، یا ته په نشه کې وې، یا د دماغو کار نه کو، یا د قوم نه دوکور کوله، نو بالکل دا خبرې به وي. که دا خبرې نه وې، تا په هغه وخت کې خلکو ته دروغ نه ویله، خلکو ته به چې کوم د جعلي خط تا نه ښودلو. نو دا دغه مشران دي چې نن یوه خبره سبا بل خبره، نن به یوه خبره وکړي سبا به د هغې نه یو ټرن واخلي. الحمدلله ثم الحمدلله، موږ په خپل مشر او لیډر په قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب باندې فخر کوو چې هغه کومه خبره کوي د هغې نه یو ټرن نه اخلي. چې کومه خبره کوي نو سبا له بیا د هغې نه واپس کېږي، بلکې هغه خبرې د دیو په شان دی نه چې نن یو سوی سبا بل سوی. همیشه د دیو خبرو په منځ کې ټکراو به وي، تضاد به وي، نن به یو سي سبا بل سي، نن به یو سي سبا بل سي. دا د دې مشرانو حل دی. نو زما دغه خلکو د دا پیغام دی، هغه ټوپۍ هم ګزارې کې وسوځوئ چې په کوم ټوپو باندې تاسو دا لیکلي دي چې کیا هم کوئی غلام ہے. کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ دا ناره خو تاسو ځکه واله وایي امریکې زموږ حکومت غورځولی دی او دا خلک امریکې راوستی دی. خو نن دا خبر ثابته شوه چې امریکې ممریکه نشته دی، نه امریکې د حکومت غورځولی دی، بلکې دا دروغجن خلک دی، دا منافقت کوي او جعلي خطونه چې کوم دی خلکو ته ښیي. نو الله رب عزت دې زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.